بهرحال اوه کاله دوی جمعواري وکړه چې جمعواري وکړه اوه کاله پس بیا سخت قحط راغی په مصر کې او غیر چاپیره په شام کې په دې علاقو کې څه شروع شوه قحطسالي شروع شوه یوسف علیه السلام داسې وکړلو چې خپلو خلکو ته خو غاله پوره وه ځکه جمع کړې وه که نه خو بقدر ضرورت په بار هم خرڅوله بار علاقې ته هم څه وه قحطسالي وه نو بار به یې خرڅوله بقدر ضرورت نو د هغه خلکو نه به هم پیسې اخیستلو په خپل ملک چې کوم نور ضرورت هغه به یې هم څه کولو پوره کول او مې خپل ملک غله پوره وه او مې بار ملکونو باندې غله خرڅول شروع کړو دا خبره ډېر چاپېره مشهوره شوه چې د مصر بادشاه چې دی هغه غله خرڅوي او ډېر زیات ښه اخلاقي دی خو د یو تن پس یو بار ورکوي سواګرې نه ورکوي د یعقوب علیه السلام په علاقه کې کوم یوسف علیه السلام خپل ملک چې شام هلته هم قحطسالي راغله یعقوب علیه السلام زامنو ته وویل لاړ شه مصر ته د هغې ځای نه غله واخلئ راوړئ قحطسالي وه د یوسف علیه السلام وروڼه رالو چې رالو یوسف علیه السلام ته مخامخ شو یوسف علیه السلام وپېژندل خو دوی یوسف علیه السلام نه وپېژندلی ولې نه وپېژندلی ځکه چې یوسف علیه السلام ماشوم و او اوس غټ شوی و نو کله چې ماشوم غټ شي بیا سړی نه پېژني او دوی خو داسې غټ وو په غټ سړي کې دومره فرق نه راځي یوسف علیه السلام دوی وپېژندل خو دوی یوسف علیه السلام ونه پېژنده یوسف علیه السلام دوی له غله تیاره کړه ور یې ولکړه چې ور یې ولکړه خپلو نوکرانو ته یې وویل دا پیسې ورله په بار کې واپس کېدی دا پیسې له په بارونو کې واپس کېدی دا ورله ځکه کېښودې یو خو دا چې دا یې نه غوښتل د خپل پلار غریبي ورته معلومه وه چې د خپل پلار نه پیسې والي وي دا پیسې به زه د خپل جیب په خزانه کې کېدم او د دوی نه یې مالی دویم دا دا پیسې د دوی په بارونو کې کېښودې شي که نه او یعقوب علیه السلام د بارونو کولو کې دا پیسې ویني نه خو پیغمبر دی هغه به وایي چې ښه د بادشاه نه پیسې هېرې شوي دي هغه واپس دا اوسئ یوسف علیه السلام دا غوښتله چې دوی واپس راشي یو خو به دا پیسې ماته راوړي دویم دا چې پیسې ورسره نه دا چې ویني نو دا به راوړي واپس را به شي خو دوی چې تله که نه نو یوسف علیه السلام ته ویلې زمونږ یو ورور دی پلار یې زمونږ سره نه راپرېږدي خو زمونږ سره په کور کې یو تن بل هم شته د هغه موږ له یو بار راکړه موږ یو ورور بل دی یوسف علیه السلام ورته وفرمیل ویل نه زما قانون دا دی سړی په خپله راشي غله به وړي غله به وړي دې غله نه در کوم او بل ځل چې راځئ که هغه خو را نه وستو نو بیا ګورې تاسو ته غله نه در کوم ځکه ما ته پته ولګي چې تاسو دروغجن یې زما نه خو په غلا یو بار وړو نو یوسف علیه السلام ورته دا وی وجاء اخوته رالرونه یوسف د یوسف علیه السلام فدخلوا پس داخل شو علی په د باندې فعرفهم یوسف علیه السلام او فجندل دوی لرا وهم او دوی له دلرا منکرون ناشنا غړون کیو ولما جهزهم هر کلا چې تیار کړو دوی لرا به جهازهم سامان د دوی قال اتوني فرمال يوسف عليه السلام راولي ماتا باخ اغرور لكم تستاسو من ابيكم د پلار استاسونا الا ترون تاسونا ګورئ اني او في الكيلا زفر وركم بمانا وانا خير المنزلين او زغور عند من مستياكون كنا فان لم تاتوني كثر تاسران واستماتا به اغو فلا كيل لكم پس نشتره کيل استاسو د پاره عندي زما سرا ولا تقربون ما تمنز دي کیږي زکه زب بیا پوښم چې تاسو زمانه یو بار پغلاوړو قال هو ولدي سنور عابد زرد چې مطالبه وکم غانو داغه مبارکي اباه د فلار داغنا وانا لفاعلون وکن من كون کې د دې کاریو وقال ويل فتياني نو کرانو خپلتا اجعلوا غرزوا بزاعتهم پیسې د دوی في رحالهم پاندو د دوی کې لعلهم کې د شي دوی يعرفونها او في جندا اذا انقلبوا هر کله چې واپس شي الى ان اخكور على خپلتا لعلهم کې د شي دوی يرجعون واپس شي فلما رجعوا فزار کله چې دوی واپس شو الى ابي پلا خپلتا قالوا ولد یا ابانا و پلار زمونگا منع منکڑ شو من الکیلو زمونگنا پیمانا فارسل فسولگا معنا زمونگ سرا اخانا رور زمونگا نقتل چغل رولو و انا لہو او یکن من بددو لحافظون ہما حفاظت کون کیو قالو فرمال یعقوب علیہ السلام هل آمنکم آیا اعتبارکم پتا سباندی علیہ تدب بارکی الا کما امنتکم مگر سرنگی چنی اعتبار مکڑو پتا سباندی علا اخی پبار ضرور ددکی من قبل و مخکد دینا خواہ یوسف متعلق میں پتا سے اعتبار کو نہ خورا لورک کو وسو کم بدبانی پتا سے اعتبار کو کما فالله فضل الله تبارك وتعالى خير حافظا ور حفاظت کون کرے وهو ارحم الراحمين ده الله تبارك وتعالى ډیر رحم کون کرے را رحم کون کنا ولما فتحوا هر کله چکولا کو متاعهم سامان خپل وجدوا ومنت بزاعتهم پیسې خپل رد واپس کړي شي الہیم دویتا قالوا هو الذي ابانا وابلار زمونگا ما نبغي من نور سوالو هذه بضاعتنا ده زمون پیسې دی ردت الینا واپس شوی دی مونتا ونمير خوراک برولو اهلنا الفلتا ونحفظ اخانا حفاظت بکو درو خپل ونزداد او زیات بکو کایل بغیر یو بار دو خو چې د رسول الله شو یو بار بس واګره راوړو کنه ذالک کایل یسیر دا د راشل لګو دا خلک سامان راوړ اوس به ختم شي مونږ ډیر غټ تبر یو
قال او فرمایل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لن ارسله هیڅ چرینه لګم دیتا ما کوم تاسو سره حتا تغتونی تر دې چې راتلو کوي ماته موثقا فپوخ لوز باندې من الله د طرف د الله تبارک وتعالى نه لتاتنني خامخرا ولې بده ما راولې بما به دې الا ان يحاط بكم مگر دا چې حاته وکړي شي پتا سو باندې فلما فسر کلا اتوه چې هر کله را لدتا فلما فسر کلا اتوه چې دی راتلو کړ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته موثقهم په لوزن خپل باندې قال الله نو فرمایي یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى علامه پایسبانی نقول چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دی وقال فرمایي یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یا بني یا ای بچړو لا تدخلوا مداخل گئی من باب واحد دیوی دروازینا ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شي په دروازو جدا جدا باندې جدا جدا دروازو باندې داخل شي تاسو مخکې لیدلو کنه د خارونو کې دا دروازې بوي لکه پیښور ښار کې اوس دروازې شته کنه او دا رنګ د لاهور ښار کې دروازې شته دي د دروازو باندې بدن نس شو خارو نو چې تاسو خار ته داخليږئ په یو دروازه مه داخليږئ دا یعقوب علیه السلام ولې دا خبره وکړه مخکې وته نه وکړه اوس ویلې وکړه اوس ځکه وکړه چې یعقوب علیه السلام مخکې خو چانه پیژندلې اوس ال د خلکو پیژندلې چې تاسو بادشاہ ډیر عزت کړی دی او اوس تاسو یو له ځوانان او دوی خوري مو ذکر پیغمبر اولادو باډیان هم خوي جوسیم خوري غټ غټ جوسیم ټول ځوانانو نو چې یو له ستنه په یو دروازه نه خلکو چې دا یو له سوالونو په نظر بشي څه بشي په نظر بشي ځکه حدیث مبارک کې راځي العين حق نظر څه شي دی حق دی حدیث مبارک کې راځي دوه صحابه کرامو یو صحابي داسې په اوبو کې لامبل په نهر کې نو کمیس استلو داغه بدن ډیر زیات خپل و سور سپین بدن او موټا خد جوړ بدن کنه چې هغه بدن ته او کتل هغه بل صاحب نو هغه دي سوي ما خو چرته پر خسته باندې چرته درې دي دي خسته چې سما چرته نه درې دي هغه چې څنګه دا او په هغه ته براله هغه بیمار شو سخت ته پراله دا واقع صاحب کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک پیغمبر دا خبر ورکړه نه جوړ شو نبی رسول پاک صحابي پس او بولې غلي هغه ته وایي چې او داس وکا او باندې وکا او داس وکا او دا هغه او داس او بیا راوړې په باندې او چانګي ناغي صحابي او داس وکا په باندې هغه به راوړې په باندې سکړي او څنګه څنګه او څنګه لګره ورمټ شو یا نبی رسول الله صحابي ته رټنه وکړه ایته د پر د برکت دعا ولینه وغوښته د پر ته برکت دعا دی ولینه وغوښته داسې مکوي العين حق عین څه دی نظر حق دی نو یعقوب علیہ السلام دوی ته په یو دروازه باندې مد داخلي ځکه خلکو په جندلي یې مخکې چې دارونه دي ودخلوا داخل شي من ابواب متفرقه د دروازو جدا جدا نه وما اغني زنه شمل کول عنكم استاسنا من الله دا الله د طرف نه من شيء ان شيء ان الحكم نو دا خو یو خبره الا ان الحكم نو فیصله الا لله مگر خاص الله تبارک وتعالى رضا عليه توکلت په ما باندې ما ځان سپارل دي وعليه په باندې فليتوکل المتوکلون ځان وسپاري توکل کون کی ولما دخلوا هر کله چې داخل شو من حيث د داسې زینا امرهم چې حکم کړو دوی ته ابوهم پلار د دوی ما کان یغنی نو د چې لرکړه عنهم د دوی نه من الله د طرف د الله نه من شيء انس شيء الا حاجه مگر دا خو یو خبر وا فی نفس یعقوب فزود یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کې قضاها چې پوره کړه غیلرا و انه یقینا د لذو علم خوند علم لما علمناه د وجدا غنه چې علم ورکړه موږ دتا ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نفویږي ولما دخلوا هر کله داخل شو علی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې आवाज ورکو الیه ځان ته اخاه د خپل ور سره خپل ور د ځان سره کو چې دوی یوسف علیہ السلام خو له ورسېدل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دوی له شپې زینه تیار کړو نو دوه تنو له ځای تیار کو دوه تنو لا ویتا سلال شه دوه تنو ځای تیار شوی دی ال تقسم لای ال تسم له دوه تنو سم لای نو دوی ټول دوه تنو لاړو د بنیامین فاتح شو یوسف علیہ السلام د بنیامین نه تاسو کو نو ولستا پکې ور نشته دی دې دوه تنو لاړو ته واځي پاتې شي د بنیامین په جړا شو زمارو خو ورک شوی دی هغه څه شوی دی ورک شوی دی یوسف علیہ السلام ورته وایي زه ستارو مگر ته ما سره سملی ته ما سره سملی نو چې د ځان سره بوستنو د شپې ورته یوسف علیہ السلام ټول خبر وکړه چې ته زما کمرور ورک شوی دی هغه د زیما هغه زیما ولما دخلوا هر کله چې داخل شو علی یوسف یوسف علیہ السلام باندې اوان زیور کو الی د ځان سره اخاه روح فلتا قال او فرمایي یوسف علیہ السلام بنیامین تا و انی یقینا زچما انا اخوک ازستارور یما فلا تبتئس تمغم جنی غبی ما فاسبانی کانوا یامنون چې دی وکړو ځکه بنیامین سره دوی په لار باندې سزور زیاته کړو فلما جهزهم فهر کله چې تیار کو دوی لرا بجهازهم سامان د دوی جعل السقایتان و غرزو لوخد ابو فی رحل اخیه په بار درو خپل بنیامین په وکړه د شپې نه چې سار مونږ داسې کو ثم اذن مؤذن دا کم لوخه و
دا لوخه چې دا د یوسف علیه السلام د ابو د سکلو لوخه وو د زرو جوړو د پمس کې دوی له پټول هم کو ثم اذن باعلان کو مؤذن یو اعلان کوونکی ایت العیر ای کافری والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلی قالوا ولدوا واقبلوا ورا خامخ شو علیهم په دوی باندې ماذا تفقدون سش تاسو نو ورکشوي دي تاسو نو سش ورکشوي دي قالوا ولدوا نفقد ورکشوي زمونږه سواء الملك هغه اوګه د بادشاہ مطلب دا د موس کلو خو وزن به پیم دا کېل به پیم دوی لراکاو ولمن جاء او چا چراتلو کو به پاغه باندې حمل باغیر بار ورله د وخته وانا به زعيم او زه پاغه باندې ذمہواری ما نو کردا خبرو کړه ذمہواری زما یو بار د وخور کوم کو چا دالو خیر اورو قالوا ولدي تالله قسم بالله لقد علمتم چې تاسو په تحقیق سره تاسو پته ده ما جئنا چراتل ندی کړي مونږه علي نفس دا چورانه او کو فی الارض پسمکه کې وما كنا سارقين او نه مونږ لاګرو قالوا نو فرمایل ورته دوی فما جزاء نسد بدل داغي ان كنتم كاذبين کچري تاسو دروغجن سزا به داغي سړی سوي کو چا داغلا وکړه قالوا نو دوی جزاء داغلا چا کړي دا به سزا سي قالوا ولدي جزاء بدل داغو من خذ بدل د دغلا چې دا من خغه سوق دي وجدا چې اومن تلشو فی رحلی په بار داغه کې قالوا ود جزاء بدل داغه من خغه سوق دي وجدا چې اومن تلشو فی رحلی په بار داغه کې فهو پس دا کس جزاء بدل داغه دا یعقوب علیہ السلام په شریعت کې د غلا سزا دا وا چې کم کسب غلا د چانه کړی وا او غلا به ثابت شو نو دا کسب د دغه کس غلام جوړیدو سبا جوړیدو غلام به جوړیدو کذالک دا رنګ نه جزاء الظالمین بدل ورکوم ظالمانو ته دوی ورته خپل نظام په شریعت کې سزا دادا چې چا د غلا کړی هغه به دغه په بدل کې سکیږي پاتې کېږي غلام کېږي با فبدا نفشروا شدي باعويتهم فبارون د دوی باندې قبل وعاء اخي مخک د بار ضرور ددنه ځکه چې داری کې د بار نشته نو بیا به چې د خطا سبب شي نه معلوم درته نو مخکې نور بارونه اوس پړدلو او په اخر کې د بنیامین بار اوس پړدو ثم استخرجها بیا راويستو د جام لرامي وعاء اخي د بار ضرور ددنه كذلك د رنګ کې دنا تدبیر کړو مونږه کې دنا چل خودلې مونږه یوسف علیه السلام ته الله فرمایي دا چل ورته مونږ خودو ما کان نو یوسف علیه السلام لیا خدا چاغسته اخا ورور فل فی دین الملک په قانون د دې بادشاہ کې الا ان شاء الله مگر کېږي چې غواړي الله تبارک وتعالى نرفعو فرتکو مونږه درجات په درجو کې من خي چاله را نشاء او چې غوښي زمونږه وفوق كل ذي علم او د پاسه هر خاوند علمنا عالم شتا د پاسه د هر خاوند علمنا عالم شته چې الله دې قالوا نريد ان يسرق قالوا نريد ان يسرق کچری دغلا کړی وي کچری دو کو د بنیامین دغلا کړی وي نو دا سره تعجب خبره خو نه ده دلته محذوف ته کو دغلا کړی وي نو دا سره تعجب خبره نه ده وی ولی فقد سرقا په تحقیق سره غلا کړی وا اخو نور له د دومین قبل مخکره دنا دا یو بل هو هغه مخکې غلا کړی وا نو خیر په بنیامین غلا وکړه دا سره آشنا خبره ادي نور وی فاثر پس پټ کړه دا خبره یوسف علیہ السلام په نفس په مخبل کې ولم يبدها لهم او دا خبره دي تخکار نه کړه دا خبره تخکارا نه کړه قال اول انتم شر مکانا تاسو ډیر بدتر یې په درجه کې ډیر بدتر یې هغه یوسف لا تاسو ور کړه نه د وسین په بدو یادوي دا ولې دی چې د مخکې ورو هغه غلا کړی نو ما درته مخکې واقع بیان کړل کنه چې دا یوسف علیه السلام چې د مفسرین لیکي بنیامین په پیدائش کې د مور وفات شو د بنیامین په پیدائش کې د مور څه شولا وفات شو چې وفات شو نو د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام خور و هغه په یوسف علیه السلام ډیره زیاته مینه و نو دی هغه بوستو د یوسف علیه السلام په هغه سره پاتې کړي یعقوب علیه السلام په خوشاله ځکه چې د ماشوم په ماشومول کې زنانه ته ماشومان محتاج نو خدمت لپاره خو چې کله د لوی شو نو یعقوب علیه السلام وغوښته چې د ځان لراولي نو چې دې تر اوسنه د ترور پسې خپوا ناغي داسې چلو چې داغي د سرو امیلو شاته د کمیس تلاندې د غاړې ته زوړن کو د خوړو کې وو د کمیس تلاندې شاته طرف ته زوړن کو نو چې دې د یعقوب علیه السلام ډیر واستو چې غوغا شروع کړو اله زما امیل ورکشه دي دا خو دا به یوسف وړي کنه دا به غوړي نو چې وای کته هغه شاته کمیس تلاندې هغه سره امیل برآمد شو دا دغلا کړی دا په دغه طریقې باندې دی هغه ځان سره واپس بوستو نو دوی په پوو او یعقوب علیه السلام په پوو چې دا دغلا نه د کړي دا سره دې دا چل کړي د بوستو د پارچ دا په خپاو دا ټول رونه په پوو خو هغه عینا دی لا پزړه کې خپل پوج دا غلا نه وکړي یوسف علیه السلام ته ډېر بدتر یې په درجه کې هغه غلا لا اوسم په ما یاد ده خطه پته چې ما غلا نه کړي والله الله تبارک وتعالى اعلم ډېر خپو دې بما پایسبانی تصفون چې تاسو بیانوي قالوا يا ايها العزيز اي العزيز مصر ان له ابا شيخا كبيرا ان له يقينا د لپاره ابن پلار د شيخا بوډا کبیرا ډېر عمر والا فخذ نساء احدنا يتنزمنا مكانا فزيد د باندې ان نراك يقينا انهم تعالى من المحسنين د احسان کوونکو من تنزمنا ونساء خدای سکا پریدا
قال فرمایل موسی یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله تبارک وتعالى سره ان خدا چې انسم الا من سوا دغه چا نه وجدنا چې مونږ ته مونږ دغه سره متاعنا سامان خپل عنده دغه سره ان اذا یقینا په دغه وخت کې لظالمون خامخ شو ظالمان چې چاغلا کړي هغه پرې د مودغه په ځای بل تنم سمه بس ظلم وکړه فلما استيئسوا پر هر کله چې دوی نامید شو منه ددنا خلصوا نجيا نجرګ شو ځان لا قال كبيرهم هو المشر دوی دا کوم مشر دی هغه يهودا خان دوی ته چې یوسف عليه السلام مو وجنه یوسف عليه السلام مو د مشر ور چې کوم او چې خامہ خطا سو دلر کوي کوی ته ورتاو کوي قال كبيرهم هو المشر دوی وعلم تعلموا آیات استفت نشتره ان اباكم چې کنن پلار تاسو قد اخذ عليكم بتحقيق سراغس تاسو نه موثقا کلک لوز من الله پوند الله ومن قبل مخکر دینا ما فرتم اغه چې چل کړو تاسو په یوسف په بار د یوسف عليه السلام کې اکم کوته چې د یوسف عليه السلام په بار کې تاسو کړو خدای ته یاد ده کنه اوس خدا چلو کو فلن ابرح الارض همیشه به يم په مصر د زمکه کې حتی فلن ابرح الارض فزبا همیشه پزمکه د مصر کې حتی درې پورې اذن لي چې ما ته اجازه تو کې ابي پلار زما او يحكم الله لي فیصلو کې زما الله تبارک وتعالى زه د مصر د خار نظم کوړه یا بدل ته مرشم یا راته پلار و چې راځه کوړه وهو خير الحاكمين دا الله تبارک وتعالى غره د فیصله کوونکو نه ندي ایتونه معلومه شو کنه چې کافر نو او پیغمبرانو نو ځکه چې یوسف علی السلام کوی ته ورته الله ګناه کبیره ده دا قتل الله ګناه کبیره ده او پیغمبر د ګناه نه سوي پاک وي نو مؤمنان وو خو انبیا نو ارجعوا واپس الى ابيكم پلار فلتا فقولوا فسوا ورتا يا ابا دا اي پلار زمونگا ان ابنك سرق يقينا زستا اغلا کړی دا وما شهدنا او مونږ وای نه کو الا بما علمنا مگر داغه سچ په وای په مونږه وما كنا مونږه للغيب د غیب حافظين حفاظت کوونکی مونږ ته پته چې بغلا کوي واسال القريه التي او تاسو کده کلی والو خوینا كنا او چې مونږه فيها پاغي کی والغير التي او دای قافلين اقبلنا چرال مونږه فيها پاغي کی وانا لصادقون ولكن خامخ رښتینیو ورته څومره حوالی ورکړي کنه دغه خبره کې رښتینیو کنه دغه خبره کې څه رښتینیو نو حوالی څومره ورکړي ویلال شپږ کلی کې تاسو کا ټیک شو کنه د خلکو نه تاسو کا او په کومه قافله کې چې موږ رالو دا غینه تاسو کا چې موږ خبره کې څه او د یوسف علی السلام متعلق دا نه وي صرف یو کمی سره راغسته په یوسف کړه ځکه دا د مجرمان او دلته د مجرمان نه دي ځکه ته تحقیق وکړه قال او فرمایي یعقوب علیه السلام بل سولت لكم بلکې خسته کو تاسو ته انفسکم نفس استاسو امرن دا کار فصبر جمیل کار زما چې صبر خسته ره عسى الله نزدې چې الله تبارک وتعالى ایاتی یعنی راولي ما تابهم دوی جميعا ټول ما د الله نوم دې چې الله به ما ته ټول راولي ځکه سوته نه لاړو ورک شو درې تنه سوته نه لاړو یوسف علیه السلام خو مخکې نه ورکته بنیامین پسې مال ته پاتې شو او مشرور خو مو چې زنه زما نو درې واړه لاړ شو خو زما د الله نو امید دي چې الله به ما ته ټول راولي انه یقینا د الله تبارک وتعالى چې هو العلیم الحکیم غفور حکمت والده وتولى وغرزد عنهم ددوینا وقال ويل يا اسفا على يوسف هي افسوس دې په یوسف باندې وبيزت عيناه او اسبري شي وسترګې ددو من الحزن د جړانا فهو كظيم پس دې دغم نډک کجړا شو ځکه کنه چې کله نه غم راشي نو زړه غم انسان ته تازه کی نه غم زړه غم تازه کی نو بنیامین ورک شو یوسف ورته رايات شو یوسف علیہ السلام ورته رايات شو وقال ان ويل يا اسفا هي افسوس على يوسف فيوسف باندې وبيزت عيناه سپین شوی سترګې دو من الحزن د جړانا فهو كظيم پس دې دغم نډکو جړلې د سترګو نظر لاړو قالوا ورتدي الله قسم فلا تفتو تيا ده هميشه تذكروا يا ده يوسف حتى تكون حرضا تردي چې ترنزرو او تكون يا شت من الهالكين دملنا مړ بشي په یوسف پس ته وسم بیا یوسف یاد دور مدوتلا قال فرمال يعقوب عليه السلام انما اشكو يكن ز پېشکو ما بس فریاد فل وخذني او غم فل الى الله تبارك وتعالى واعلم زفو ما من الله د الله د طرفنا ما فايس باندې لا تعلمون چې تاسو نه پويږئ انما اشكو بثي وخذني الى الله زخپل فریاد الله ته پېشکو ما دا عائشه بي فرمایلو کنه عائشه بي فرمایل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تومت منافقین ولد او د بدکارای نعوذ بالله من ذلک هغه د پلار کړه خپلاړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پس راغی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور ته پس ورغی نو عائشہ کوستانه دا ګناه شي د الله نه بخنه غواړه عائشہ به پلار ته پلار جواب ورکړه زموږ طرفه جواب ورکړه ابوبکر رضی الله عنه خاموش وي جواب نشم کولای مور ته جواب ورکړه مور زه جواب
نشم کوله. عائشه بیبي پاسه د پجړا شو زه هغه خبره کوم چې کوم یعقوب علی السلام کړی و. زه خپل فریاد الله لورم، زه خپل فریاد چا لورم؟ الله لورم. مصلی واغه استولاله کوټی ته تیاری ته نه وتله. عائشه بیبي فرمایي په ما باندې دومره غم زیات شو چې زمانه د یعقوب علی السلام نوم یاد شو. ایمان چې هغه خبره کوم چې کوم د یوسف علی السلام پلار کړی و. انما اشکو وبثي وخذني الى الله. زه خپل شکایت الله ته کوم. یا بني يذهبوا اے بچو لاړ شي فتحسسوا لټنه وکړی می یوسف د یوسف علی السلام اوسم یوسف یادې او اخیه یو ضرور داغو ولا تیاسوا من امید کیږي من روح الله د مهرباني د الله تبارک وتعالى نه انه یقینا شاندار لا یاسو نه من امید کیږي من روح الله د مهرباني د الله تبارک وتعالى نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر. فلما دخلوا فسر کله چې داخل شو علیه فدی باندې قالوا یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدل د مونږ او اهلنا الزر. یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام واقع ډېر د غم واقع ده او الله تبارک وتعالی د دومره غم یعقوب علیه السلام له ولې ورکړ؟ دا له ولې ورکړ؟ ځکه چې یوسف علیه السلام خو خبر لګلی شو کنه، خو الله منع کړی. ولې؟ دې کې امتحان دا چې د یعقوب علیه السلام په یوسف علیه السلام ډېر مینو الله تبارک وتعالی ولا رټنه ورکول چې زمانه ما سوا د بل چا سره ډېره زیاته مینه نه ده پکار. ته خو پیغمبر یې، زوی له دومره مینه دې ورکړې، دومره مینه چاله پکار ده؟ الله لره. دا یو امتحان و. الله تبارک وتعالی ته چې څومره نږدې دومره د امتحانات زیات راځي، څومره نږدې الله ته دومره بس راځي امتحانات زیات راځي. فلما دخلوا فسر کله چې دوی داخل شو علی په باندې قالوا ول یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدل د مونږ او اهلنا الزر او کوالو زمونږ ته تکلیف وجئنا رات لکړي مونږه ببزات په قیمت مزجات کوټه باندې به ځان سره لګي پیسې راغستې وي. فاوف لنا الكيل تررا کوم تکور وتصدق علينا خيراتك په مونږ باندې خیراتك. ان الله كان الله تبارك وتعالى يجزي المتصدقين بدل ورکی خیرات ورکوونکو ته. تفسیر مدارک د علامه نصفی رحمه الله قول انا کله دي چې کله بیرون دا خبر وکړه کنه یمن ته زمون کور ولې ته ډیر غمرا رسیدل موږ خیراتي سراکا. یوسف علیه السلام په جړا شو دې نشه چې دا ورته زمون پلار ته ډیر تکلیف را رسیدل دي. موږ خیراتي سراکا یوسف علیه السلام په جړا شو سترګونه وخت روان شو او په ځان باندې قابو اون ته ورته زه خو یوسف یم، زه څوک یم؟ زه خو ستاسو یوسف یم. ان الله كان الله تبارک وتعالى وجئنا رات لکړي مونږه ببزات مزجات په قیمت کوټه باندې فاوف لنا الكيل فررا کوم تکل وتصدق علينا او خيرا. داسې خیاسته بیانات اوریدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامي سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز خیاسته بیانات او واقعاګانې ملاویږي. د غنټې د نشان سره کلیک کړئ چې په دې باندې تاسو ته انشاءالله العزیز روزانه ډیلی بیس باندې نوي بیانات ملاویږي. والسلام ډېر مننه.